بسم الله الرحمن الرحیم. ناظرین، زه د محترم برکت علي صاحب سره یو څو خبرې کول غواړم او کېدای شي شاید چې په دې موضوع د آخري ویډیو وي بیانوي په دې موضوع. هغه دا چې زما او ستاسو څه ذاتیات نشته، خو ستاسو څه خبرې دي چې هغه په سوشل میډیا تاسو کوئ هغه د قرآن او سنت مخالف دي. نو زه عوامو ته واضح کول غواړم او تاسو ته هغه دین ښکاري. بهتر صورت دا دی چې ستاسو هم دا خواهش دی او زه خو مناظرانه ذهن زما نشته او مناظرې ما نه کړي دي او نه دا خواهش لرم. البته د الله د دین خبره ده، نو زما خیال دا دی چې بهتر صورت دا دی چې دواړه کینو په یو ځای کې او په کل ذهن سره د یو بل خبره واورو، یو بل مطمئن کو که په یو نشست کې نشي په متعددو نشستونو کې شي. هغه بیا ستا خوښه ده که ته زما خپله دا رایه ده. زه به د خپل اسسټنټ معاون نمبر درکم په دې ویډیو کې که تاسو رابطه کول غواړئ. ما دا خیال دی چې اتوار غالبا 21 په دغه تاریخ باندې چې دی نو موږ د یو بل سره وخت کېدو د اتوار په ورځ. که تاسو د خپل بیټک وایي زه هلته هم حاضرېدی شم، که تاسو زما ځای ته راځئ ستاسو سکیورټي هر څه په ما، ضمانت په ما، نو زما ځای ته هم راتلی شئ. او که خامخا ستاسو د ودودیه حال خواهش وي د هغې د بوکینګ به هم څه طریقې کار جوړ کړو روان اتوار. او زما خیال دا دی چې دغه 10 بجې به د سحر ټیکي. او که تاسو بل وخت دی یا بله ورځ دی نو تاسو کم ځای خوښي، که تاسو ستاسو بیټک وایي زه حاضر یم، که تاسو زما ځای وایي زه حاضر یم، که تاسو ودودیه حال وایي نو د هغې د بوکینګ دپاره به هم زه کوشش وکړم. او بیا تاسو وایي چې تنې تنها راشه دې ته هم حاضر یم، که ته وایي چې یو 3-4 تنه راوله هم حاضر یو، که ته وایي چې د میډیا په مخ کې دغه ته هم حاضر یو، که ته وایي چې د میډیا نه بغیر دې ته هم زه حاضر یم. سوشل میډیا غیر متنازع کسان به راولي او غیر متنازع کس به په منځ کې کینی او د انشاءالله کل کار په کل ذهن سره خبرې وکړو، نو یو بل مطمئن کولو کوشش به وکړو. که تاسو په میډیا نو میډیا کسان به ریکارډینګ وکړي، عوامو ته هم پته ولګي. او ابتدایي زما په خیال موضوع خدا په کار ده مین اصل کې ستاسو مین مسله دا ده چې تاسو هر شی د قرآن نه، او موږ وایو چې نه، قرآن او حدیث دواړه یو شی دی، د یو بل نه جدا جدا نه دي. د قرآن ایکسپلینیشن سنت د رسول الله صلی الله علیه وسلم، احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم، سیرت د رسول الله صلی الله علیه وسلم. نو حدیث حجت دی که نه دی، دلیل دی که نه دی، حدیث د قرآن شرح ده که نه ده. نو تاسو وایي چې نه ده، موږ وایو چې ده. د مخې له غټه موضوع ده، باقي خو جزئیات دي. تاسو له ډېرو ضروریاتو د جزئیاتو د دین نه انکار کوئ، خو د هغې مین وجه ده تاسو حدیث بطور حجت دلیل او د قرآن شرح نه منئ. نو دغه زما خیال دی موضوع ده، دې نه بله بهتره موضوع نشته. او په دې باندې به کل کار گفتگو وکړو. بیا جزئیات وروستو دي، په هغې باندې به متعدد نور نشستونه کیدی شي. نو اول خبره خو تاسو ته زه د مباحثې دعوت در کوم په کل ذهن سره او بغیر څه د ذاتیاتو نه، بغیر په ذات باندې د حملې نه. په تېرو ویډیوګانو کې که تاسو ته تکلیف رسېدلی زه په هغې معذرت خواهی یم، خو ستاسو سندات او ستاسو علمي بیک ګراونډ ښکاره کول ماله ضروري ځکه و چې تاسو دونه د غټو محققینو محدثینو احادیث او سنت د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې تنقیدات کوئ او د هغې نه انکار کوئ. نو دا ښکاره کول ضروري و چې ستاسو علمي مقام او مرتبه څه ده. په دې وجه ما دا ښکاره کړه که نه زما ذاتیات الحمدلله او ګالی ګلوچ بد زباني دا زما مزاج نه دی، نو ما ته مشرانو ښودلی دی. یو خبره. دویمه، که بالفرض زه تاسو مطمئن کړم نو تاسو یو غټه دعوه ده اقامت دین، نظام د دین چې دی نو هغه قایمول. نو په دې خبره کې که دا تاسو وایي زه ستا سره شانه بشانه ودرېږم، زه ستا ورکر کاکون جوړېدل غواړم، په شرط کې چې د اقامت دین د دینی نظام دینی اسلامي قانون قایمول صحیح ډانچه که ستا سره وي چې یار شرعي قانون څه دی، د هغې خط وخال څه دي او هغه د قرآن او سنت په رڼا کې څه شی دی. نو که تاسو سره څه واقعي چې نظامي او د هغې څه روډ میپ در سره وي نو زه حلفیه وایم او زه درته لیکل در کوم چې زه ستا ورکر جوړېږم. په دې خبره کې به بشانه ولاړ یم. خو که د اسلامي قانون خط وخال
د قرآن او سنت پر رڼا کې په حقیقي معنی کې یو روډ میپ ستاسو سره وي په شرط دی. او درېیمه یو عاجزانه درخواست چې تاسو د قرآن تفسیر کوئ، د احادیثو تردید کوئ، نو قرآن په عربی ژبه کې دی، یو علمی کتاب دی، یو شاهکار دی د ادب، یو معجز کتاب دی. د اعجاز لپاره لازمي دا دی چې کم از کم د دې لپاره بنیادي علوم صرف، نحو، ادب، لغت وغیره زده کړئ. نو که هر ځای زده کړئ خدای زده کړه، که بیا قرآن وی نو مزه به کوي، بیا به چې دی نو خلک خندا نه کوي، ځکه چې ستاسو بیسیک نالج، بیسیک علوم د قرآن د عربی کتاب دی. د عربی ګوره هر لینګویج د هر ژبې سره قواعد ضوابط دي که نه، که انګریزي څوک زده کوي، ګرامر زده کوي، لیسننګ کوي، سپیکینګ کوي، رایټینګ کوي، نو په هغې بیس باندې لینګویج زده کوي، که اردو زده کوي، که پښتو زده کوي، که هره ژبه. نو قرآن خو په عربی ژبه کې دی، په عربی بنیادي ضوابط خو زده کوي که نه. زه دا نه یم چې چا نه زده کوي، خو که دا زده کوي نو فایده به وي. او هسې دا چې دی نو بغیر د علم نه د قرآن تفسیر، د قرآن تحقیق، زما خیال دی چې دا نامناسب طریقه ده، دا د قرآن د آدابو نه خلاف ده. دا زما یو څو خبرې دي. زما د اسسټنټ معاون نمبر به په دې ویډیو کې زما د طرفه کېدای شي دا اخري ویډیو وي. که تاسو په دې باندې لبیک وایئ، را روان اتوار تاریخ زما خیال دی 21 خواوشا راځي. که خپل ځای وی، که ودودیه حال وی، که زما ځای وی، درې دواړو ځایونو ته تیار یم.